الله الرحمن الرحیم. صدر پریس کلب خواځخیله او د خواځخیلې د پریس کلب زمونږ سورج دوستان دي. تاسو ته خواځخیلې پولیس سټیشن ته په راتللو باندې ویلکم وایم. موږ سره ستاسو لپاره تاسو سره شیر کولو دپاره داسې خبرونه دي، هغې لپاره موږ تاسو سره نن حاضر شوي یو. هغې به تاسو سره شروع کړو. 23/4/2026 باندې شوکت خان ولد فضل رحیم ساکن خواځخیله دی الک د خپل یو عدد موټر سایکل د میسنګ ریپورټ وکړو په خواځخیله تاڼه کې. خواځخیله تاڼه کې د اس پی اپر سوات او زمونږ انسپیکټر اس ایچ او خواځخیله ایاز خان او ډبلای خواځخیله حسین علي شاه او ایډیشنل اس ایچ او ایاز خان او هغه سره د هغې خپل ټیم په دې کې انویسټیګیشن شروع کړو. د تفتیش په دوران کې په دې کې ډېر زبردست قسم خبرونه پکې مخې ته راغلو. یو خو ټولو نه پکې غټ خبردار راغی چې د دې ملزم نه د یو موټر سایکل په ځای باندې 14 موټر سایکل ریکور شوي او دې سره دې نه مزید انکشافات چې کوم دی د ګاډو په سلسله کې هغه متوقع دي چې د یو سوداکې د چوپریال تاڼې نوم دغه کړی دی، سرکه کړی دی. دغه شانتې یو رکشه د سیدو تاڼې نوم علاقې نوم دغه کړې ده. د انټرګیشن په دوران کې څه چونکا دینے والی حقیقات چې کوم دی هغې انکشاف وشو چې دا الک ملزم چې کوم موږ ارسټ کړو انعام د دې انعام یو جینۍ راتښتولې وه چې د هغې نوم وینا نه پکار خو هغه چې ده راتښتولې وه نو د هغې ماشومې د هغې زنانه سره یو د 3 کالو ماشومه لور وه چې د هغې نوم تمنا بیبي و. هغه تمنا بیبي چونکې دی انعام او د د ښځې چې کومه ده راتښتولې وه دی به په موټر سایکل لفټینګ کو، موټر سایکل یې به یې راپټولې. نو دی چې کله دوی ته اندازه وشوه چې اوس خو د سابقه خاوند نه چې د دې دا کوم لور ده طفلکه تمنا دا په دوی باندې بوج شوه. نو د اختر نه 2-3 ورځې مخکې دوی په یو هوټل کې هلته کې سټی وه او هغه ماشومې چې کوم دی د فیصله وکړه چې دا ماشومه چونکې په موږ بوج شو د دې هوتې ہوئے موږ موټر سایکل نشو راپټولی، رکشه نشو راپټولی، سوزکۍ نشو راپټولی. نو دوی د هغې ماشومې د مړ کولو اراده وکړله او بیا یې په هوټل کې د ماشومې په خوله باندې بالښت کېښودو. هغه نیمه مړه نیمه ژوندی بیا یو د پلاستیک وړکې غوندې کې دغه کې دغه کړې وه، یو کنډرنما ځای کې یو کډه یې وله وکنسته په هغې کې یو 2 فوټه سورې وکنسته په هغې کې هغه ښخه کړه، د شپې ښخه کړه. دا انټروګیشن کې موږ ته چې دا حقیقت مخې ته راغی نو انسپیکټر اس ایچ او ایاز خان او د هغه ټیم دوی لاړل او هغې قبر ته لاړل چې کوم قبر خو نو خو لکه چې هغه کوم ځای کې دا ښخه کړې وه هغه ماشومه د قبر نه راوباسله، هغه فوري طور باندې اسپتال ته ورولېږله، سیدو شریف اسپتال ته، او د هلته نه د هغې باقاعده پوسټ مارټم وشو او د دې الک خلاف موږ پرچه ورکړله او نو هغې تفتیش چې کوم دی هغه به په سیدو مینګورې تاڼه کې کېږي او دې پله دلته کې چې کوم موټر سایکل لفټینګ او نور مزید انکشاف د ده نه متوقع دي. د دې اهمه وجه دا ده چې دا ماشومه چونکې د 3 کالو وه او د دې داسې محفوظ ټکانه نه وه، د دې کور نه و چونکې دا زنانه ده راتښتولې وه، دا د دارالامان نه راوباسلې وه نو محفوظ ټکانه خو یې ونه. نو هغه ټکانه نه होने کی وجہ سے دا دی باندې یو داسې بوج شو چې دا هوتے ہوئے موږ موټر سایکل لفټینګ نشو کولی ځکه چې موږ سره زموږ چې کوم ټیم دی انویسټیګیشن ټیم دی نو هغې باقاعده دا چې کوم زنانه ده د ده ښځه دا هم چې کوم دی نو په موټر سایکل باندې ده سره ناسته یو دوی موټر سایکل یې راپټوي نو هدې باندې بوج شوه چې بوج شوه په دوی چې هسې هم د سابقه خاوند نه دا زموږ پیدا شوې ده نو بس هغې هغه ځای کې ډسپوزل یې داسې وکړو، ډېر په غلطه طریقه یې ولا ډسپوز هرګز پټ نه و. د خلاف دا تاسو د میډیا ته زه پیش کوم، د خلاف د سوات پولیس 14 مقدمات درج کړي دي. دا 14 مقدمات دغه د فهرست دا تاسو سره شیر کوم، دا تاسو وګورئ د هر ځای کې نیسل شوی دی، چالان شوی دی او بیا جیل ته هم تللی دی، جیل هم خبره کافي جیل یې خوړلی دی. نو یو خو دا نه، بل سوات چې دی دا ملټي کلچرل ایریا ده او دا ټورسټ ریزارټ دی،
هر قسم خلک دلته کې راځي، ټورست هم راځي او خلک دلته کې راځي او یخ ځای دی، نو د هغې د وجې هر یو سړی وي چې دلته کې مان ځان یو کور جوړ کړی. بقایا چې کوم سړی کرایم وکړي هغه سره انشاءالله زیرو ټالرنس دی هغه لپاره زموږ. بالکل دا ستاسو ډېر ښه زبردست سوال دی. او د سره باقاعده چوپریال کې جدا ټیم دی او په مینګوره او سیدو شریف کې ورسره جدا ټیم دی. خو د هغې نومونه لږ کې سیکرټ ساتو چې په هغې باندې انشاءالله کار وکړو، ریکوري ستنې وشي، بیا به هغه هم تاسو سره شیر کړو.